نو بچے خدا اللہ تعالی لوی نعمت تے. نبی علیہ السلام بچی تا دزړه میوه ویلې ده، د انسان د زړه میوه ده. نو چې پچا الله دا فضل وکړي بچې ولا ورکړي نو پکار دی چې هغه د الله شکریا ادا کړي. دویم دا د شریعت بلکې د قرآن حکیم وینا ده. الله تعالی د دنیا دا نظام په دغه ماشومانو چلی، ماشومان پیدا کی او بیا لوی شي او بیا زلمی شي او بیا بوډاګان شي او بیا وفات شي. رب العالمین قرآن حکیم کې دا اعلان کوي، اے خلقا دا غزات نو یریږي، اے خلق دا غزات نو یریږي کم ذات چې تاسو د یو شخص نه او د یو نفس نه پیدا کړی. دا د الله ډېر لوی قدرت ته ګوري. ټول مخلوق کرا جمع شي، ټول مخلوق نو د یو مچ او د یو ماشي وزر که خراب شوي نو هغه ولې نشي جوړولی، که نه جوړ به کړی شي نشي جوړولی. ټول مخلوق کرا جمع شي، د انسان دا نوک چې خراب شي دا نشي بدلولی. دا د الله لوی قدرت ته. پروردگار فرمایي چې دا هغه ذات نو یریږي کم ذات چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی چې هغه آدم علیه السلام دی، او بیا دا هغه نفس نه رب العالمین دا هغه بیبیم پیدا کړه. حضرت آدم علیہ السلام چې الله پیدا کړیو دو د دې ګسه پخته نه دا ګسه پخته ته الله راوستا او دا غینا رب العالمین دا هغه بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیہ السلام. او بیا فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، د دغه خزه خاوننا د دغه آدم او حوا نه پروردگار الله ډیر زیات سړی او خزه پیدا کړل. دا څه ده کنه، اوس پورې روان دي تر قیامت پورې چلیږي، با کروڑونه اربونه کربونه تعداد ته ورسېدل. نو الله فرمایي چې زما دومره لوی قدرت دی چې دا دومره انسانیت سړی او خزه څوک خشتا او څوک بدرنګ، څوک لوړ او څوک راکوټې، څوک غټ او څوک نری، د چا یو شان شکل د چا بل شان شکل، د شکلونو چې الله تعالی سره کم نظام دی او کم ډیزاینونه دي په دنیا کې چا سره نشتا چې دا کار زه کولی شم. دومره لوی زما طاقت او قدرت دی. نو الله فرمایي په دې خپل زړه کې زما یره پیدا کړئ، ما نه ویریږي. وروڼه انسان خو پیدا شي، خو کم انسان چې شریعت غواړي نو ابه څنګه جوړو. کم انسان ته چې انسان ویل کېږي، که یو سړی دا وایي چې دا خو انسان دی پیدا کېږي او لویږي نو دا خو د یهودیم جوړېږي، دا خو د عیسائی بچیم پیدا کېږي، دا خو د یو دهریم پیدا کېږي، د هندوم پیدا کېږي، د سکم پیدا کېږي. که څوک الله مني که نه مني د هغې بچي پیدا کېږي، بلکې زه به یم د څاروو پیدا کېږي، د سپو بچیم پیدا کېږي، د خرو بچیم پیدا کېږي. نو که ته وایې چې دا خو بس بچی پیدا شو، سوري ته به نږدې کېږي، وده کېږي به، خوب به کوي، ډوډۍ به خوري، نو بیا خو زمونږ او د حیواناتو منځ کې هېڅ فرق نشته. دا خو د خر بچی هم پیدا شي، خرې نه بچی پیدا شي، هغه هم چې نور ګرم شي نو سوري له تښتي، خوب هم کوي، ګیا هم خوري، خپل اودس او هغه سیسټم اودس ماتې واړه او لوی بول هم کوي. نو که ته وایې چې انسان به هم دغسې کېږي نو بیا زمونږ او د خر او زمونږ او د سپو په منځ کې څه فرق شو؟ نه، شریعت وی الله او د هغه رسول وی چې ماشوم پیدا شو په داسې طریقه د هغه تربیت وکړه کومه طریقه چې د انسان نه انسان جوړوي، په داسې طریقه چې کم د انسان د حیوان نه فرق راشي، چې دا د انسان بچی دی، دا د خر یا د سپي یا د خنزیر اخلاق نه لري. او بیا په انسانانو کې دا د یهودي بچی نه دی، دا د عیسائی بچی نه دی، دا د دهری بچی نه دی، دا د سک بچی نه دی، دا د یو فرمان بردار مسلمان بچی دی. دا هغه بچی دی چې دی به د الله د کتاب د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د طریقې د حدیثو د سنتو لاندې به خپله زندگی تیروي.
دیتا انسان وی انسان دا سوچے انسان دے دا اصلی انسان دے نو شریعت دا اول نا پتا پابندے خو دی ترسو چی دی نابالغ دی تربیت پتا چی دی بالغ شو بیا دی پیشو کار پیشا دی چی معشوم دے و دی غلطی کی تابا پہ اللہ نیسی دی چی بالغ شو غلطی کی بیا با اللہ کا پخپل نیسی و یو نظام اللہ والا جوڑ کرے دی کورا شریعت سوئی چی دی کلا پیدا شو نو وقت کی ورطا بانگو آیا خیق وقت کی ورطا بانگو آیا پورا بانگ چی دا کم ازان مونگ پا جماعت کے وائی اور پا دے گس وقت کی ہوتے اقامت ہوا ہے پورا اقامت چی کم تدلتا کی ملاد سے پسے ہوئے خیق وقت کے بانگ گز وقت کے اقامت چی دا دے وقت تا رنبے دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا جلال او دا لوی آواز رسی کی رنبے آواز دا دا رسی کی اللہ اکبر اللہ دیر لوی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ ذرا دے خبر گوئی کوم چی اللہ یو دے شرک نہ لری اشہد ان محمد رسول اللہ دے خبر گوئی کوم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے دا اللہ خشتہ پیغمبر دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اے خلق مانزت راشے اے خلق دا کامیاب زیل راشے بیاوی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا ازان والا پا دیکھ وقت کے دا کہ دا اللہ لویو واوری دا اللہ لویو واوری کلمہ دا شہادت واوری دا منزو دا کامیابے پلار دا معشوم خبردار شی دینا پوئے گی دا معشوم تو خود پوئے گی کرنا خدا ازان والا پا دا وقت کے دا خی طرف تا ہوں موگس طرف تا ہوں دے ازان کے دیر لئے برکت تے جناب انتہائی برکت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چی بلال جوڑ کردے دی چا جوڑ کردے دی اذان جوڑ کردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مکہ مکرمہ کا لفتح کرا پسن 8 ہجری کے او دے مکہ مکرمہ نے گیر چاپے بوتانو یو دے بل دے غٹ غٹ بوتانو چی دے کافرو بکل طواف کوا غا بوتانو تبے سلام کوا نبی علیہ السلام غٹول بوتان ختم کرد قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ټول بوتانې مات کړل په بیت الله کې دنه غټ غټ بوتانو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام ډیزاینونه جوړ کړو بیت الله کې دنه او د جواره غشي لاس کې ورکړ جواری به کولا هغه غشي د جواره لاس کې ورکړو او دا به خلکو ته خوله چې دا جواری مونږ ته ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خو دلې ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورننوت اغا بوتان او اغا تصویرون امراد اخوا کرل وی زما دی پا غزات قسمی چی دے پیدا کریم دے کافر و تا پخپل پتا دا چی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جواری ندا کرے خدا لیر ظالمان دی اغا بوتان ختم کرل بیت اللہ شریف دنم پاک شو بارنم پاک شو او دا سونا زمانہ کیگی دا نور لسکالا دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر ہے کی نور لسکالا دیار لسکالا دا مکہ مکرمہ زندگی دا بیت اللہ کے چاہ بانگ نہ دے ویلے اتکالا مدینہ منورہ کی اوشو بیت اللہ کے چاہ بانگ نہ دے ویلے دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نور لسم کال دے تقریباً کہ بیت اللہ فتح شو دا مسلمان تسلط و قبضہ پیرالا بت پرستی و شرکیت ختم شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دقا دے کہ دا سوچ کے چی اس پا منگ لنبی منز کو پا بیت اللہ کے او اغا منز بکو چی دا کم منزن مخ کے بانگ وی لکے گی بانگ بس سوک ہوئی بانگ دا پارا انتخاب دے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی اے نا بلال بلال کم دے نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چیزا صحابہ کرامو کے گھٹ کے ناستو ہوئے سیب گور ہوئے طلب کئی را پیدا کرے بس چارستو تپوسو کدا حضرت بلال ناوے چھے نبی علیہ السلام کو پتا بانگوے ستا سا خیالو تو خدا پیغمبر علیہ السلام موازن وے مدینہ منورہ کے ستا دا خیالو چھے ما باندے بانگوئے میں چنا والے ماوے چھے بیت اللہ فتح شو مکہ فتح شوا اور نن پا بیت اللہ کی نور لس کالا پس لنبے بانگوے لکے گی دا نبوت نور لسم کال دے دا بچہ تلوے صحابی ہوئے حضرت ابوبکر صدیق پہ ہوئے حضرت عمر فاروق پہ ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دا سے لویا کابر صحابہ بے ہوئے چتا زا بلال غریب سڑے
مسافر غلام بے وطن او چتا بانگ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ ډېر لوی انصاف ورکړی چې که دا بانگ په بل چا ووایي نو دې به ګیله پیدا شي. هلکې به ګیله من شي چې د الله رسوله هلته خو بانګونه زه ویم په کار داره چې دا بانګ دلته هم په ما ویلی. نو نبی علیہ السلام فوراً بلال راوغوښته، یا بلال لبیک یا رسول الله. الله رسول حاضر، بلال حاضر. وی بانگ به وی صاحب ټیک بالکل کم ځای به وی بانگ به کم ځای وی. ګوره د بلال د اذان برکت ته ګوره. وی صاحب این حکمت چې تاسو کوم ځای متعلق فیصله کړي، کوم ځای چې تاسو وایل ته به بانګ وی. نو د بیت الله شریف دا سر نه دی چت الله تاسو ته وقولی کی په هغې د پاسه بلا ضرورت کې ناستېدل او درېدل مکروه دي. دا د هغې بې ادبي ده بې د ضرورت. یو خو مرمت کېږي یا څوک وخېږي بېله خبره، خو بلا ضرورت د بیت الله په دې چت او درېدل کې ناستېدل مکروه دي. دا د هغې بې ادبي ده. د بیت الله نه دا قبله شروع شوې ده د دې ځمکې نه تر بره اووم اسمان لوح محفوظ پورې دا نیغ په نیغه ټوله قبله ده. دا نه ده که نه چې چاته پورې قبله خلاصه شوې ده، چاته پورې خلاصه نه ده. چت خو د آباده انتها ده، د قبله انتها نه ده. دا دغه ځای نه شروع ده تر لوح محفوظ اووم اسمانه پورې نیغ په نیغه ټوله قبله ده. ته چې جهاز کې بره مونځ کوې نو دا خو بیت الله تعالی لاندې پاتې شو، لیکن دا فضا مخامخ ټوله قبله ده. وی بلاله کوم ځای به بانګ وي؟ الله رسول حیث امرت، کوم ځای کې چې ستا حکم وی د بیت الله د چت ته وخېږي او د دې چت ته پاسې بانګ ووایه ټول وایه الحمدلله. د بیت الله چت ته وخېږي د پاسې پې ودرو او بلال رضی الله عنه له رب العالمین یې وجیبه اواز هم ورکړه. د لومبې اذان 19 کاله د نبوت په 19 کال چا ووایي حضرت بلال ویلی دی. او په کوم ځای ویلی دی؟ ووایه د بیت الله د چت ته پاسه. د بیت الله چت ته چې بلال ورسو نو اذان رسولی دی. اذان یو ډېر لوی برکت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه شریفه فتح کړه لال، طائف هم فتح شو، حنین هم فتح شو، او دا یو څو جهادونو شنو واپس را روان دی مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته راځي نو دغه ځای کې یو لاره کې خیمې خښې کړې او پیاده سفر یې دمې کوله. د مانځه وخت راغی، صحابي ته وی بانګ وایه، بلال رضی الله عنه به ورسره وی بانګ وایه. نو حضرت بلال رضی الله عنه بانګ شروع. نو چې د کوم کلي خوا کې نبی علیہ السلام دا دمه کوله، دا هغه کلي داسې واړه واړه ماشومانو پوټې پوټې. نو ماشوم خو پسې نه پوهېږي، هغه دا بانګ هغې ناشنا واورېد چې دا داسې چل دی، غوږونو کې ګوتې منډلې دي او قبلې ته یې مخ کړي دي او چغې وباسې الله اکبر اوازونه کوي. نو هغې ماشومانو د هغه مؤذن پیښې شروع کړې. ماشومان خو روان کاری، یو ماشوم وی الله اکبر، بلم وی الله اکبر، پیښې کې له بلال د اذان پیښې کولې. چې نبی علیہ السلام پوښتنه وازو سي وی دا صاحب بلال بانګ وی او د کلی دا ماشومان پیښې کې وی راونی سي دا ماشومان. صحابه ورپسې ورمنډې کړې، نور ته تختېدل او یو ماشوم یې پکې راونیو. چې کوم یې راونیو د هغه نوم ابو محذوره دی رضی الله عنه، سرکوټې ماشوم ابو محذوره یې راونیو. سرکوټې ماشوم د نبی علیہ السلام ودرو. وی څه دی کول؟ خو پیدا ماشوم پیښې د کولې د دې بانګي مؤذن چا به وایه د اذان اوس وایه. قبلې ته یې وله مخ کړې او نبی علیہ السلام مبارک ورته په سینه باندې لاس کېښود. وایه شابه د دې مؤذن بانګي پیښې زما مخکې وکړه. نو ابو محذوره صلو ځله الله اکبر وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. پیشاب ورپسې نورم وایه. هغه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. نو چې دی وی کنه نو پیغمبر علیه السلام ولې دی له زور ورکړو وی دا بیا وایه. اوس ماشوم دی نو بیا په زور یې ووایه. مخکې دی وویل نو هغه خو ماشوم دی، اوس چې ورته نبي اسلام وی وایه خامخا به وایي. نو په چغې یې وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. اوس مخکې وایه، مخکې وی حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. نو ابو محذوره وایي وی زه خو ماشوم ما خو پیښې کولې او د نبي علیہ السلام په مخ کې مې هغه
ځان خلاصو وی چې نبی علیہ السلام له په دې سینه لاس کېښود او راته وی چې دا بیا ووایه اشهد ان لا اله الا الله وی قسم په خدای چې ایمان مې دغه وخت په دغه کې راننوت چې بانګ یې خلاص کړ معشوم دی د الله رسول ډېر مې بانګ خوښ شو زه خو معشوم یم زما اسلام به څنګه کېږي معشوم اسلام هم قبلېږي نبی علیہ السلام مبارک ورته په سر لاس کېښود رب العالمین هغه معشوم د دغه بانګ د پیښو د برکته مسلمان تازان پیښې کړ اوس نبی علیہ السلام خو ډېر انصافدار دی که نه مکه فتح شوه د مکې مؤذن نشته ابو محذوره ته وي دا چل به وکړې ځه ته خو نابالغ یې رکوټ یې خو ته مې د مکې مؤذن مقرر کړ وګوره د بانګ برکت ته ګوره د مکې مؤذن مقرر شو وی دا بانګ به وی چې کوم بانګ ستا د اسلام سبب وګرځې دا به وی ګورې هغې کې اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله چې موږ څنګه وایو د دې ډبل یو د دې پوي دوباره په بیا وي چې کوم بانګ د وجه نه ته مسلمان شوې چې د شهادت دا کلمې دې پکې بار بار وې دقسې بانګ وایې په مکه مکرمه کې ځه ته مؤذن مقرر شو نو بانګ ډېر لوی برکت زموږ فقها لیکي چې چا نه سروک شي ډېرې بانګ وایي الله به پیدا کړي بانګونه دې وایي باران نه کېږي بانګونه وایي الله به وکړي باران زیات شو ادریږي نه بانګونه وایي الله به ودرېږي صحرا د لار ده نه غلطه شوه موږ وایو که نه بانګ هم دغه دی چې موږ په جوماتونو کې وایو هم ټول خطا وایو الله اکبر د خدای نوم موږ زده نه کړه د خدای نوم موږ زده نه کړه سپو له موږ نومونه ایښي دي خرو له موږ نومونه ایښي دي غویانو له موږ نومونه ایښي دي داسې ده که نه ده او د کرکټیانو نومونه خو موږ ته داسې یاد دي چې په دې اړه د پاسه لیکلي شوي لیکن د الله نوم موږ یاد نه کړو اشهدو الله اله الا نو په کلی کې یو دی د خدای نیکبخته دا بانګ دی صحیح کا هر ته نوې مولا راغلی دا مال پلان چې پولیس په مخ کې ویلې دی هغه غږ نه دی کړ نو خدای ټیک تا وایه حي علی الصلاه حي علی الصلاه او بدنام په بیا مونږ یو کنه مونږ غریبانان باندې تاسو خطا وایه خلک وایه مولا صاحب بانګ د وخت نه مخکې تاسو وایه د وخت نه وروسته تاسو وایه ټول مولیان بانګونه د وخت نه مخکې وروسته وایي لکه کوم مولا بانګ وایي خو تاسو وایه دا مهرباني وکړئ بانګ زده کړئ ښه دا پکې نشته چې بانګ نشم زده کولی نه نه بانګ ښه په اسانه زده کېږي په غټه ژبه هم زده کېږي او په وړه ژبه هم زده کېږي نو بانګونه صحیح زده کړئ د الله نوم دی پکې په صحیح طریقه هغه سړی دی بانګ وایي چې د هغه اواز خشتی او اواز یې اوچتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال ولې مقرر کړ اواز یې خشتم اواز یې اوچتم اوچت اواز سره په خشته اواز سره بانګ وایه ښه غوږ کې ګوته ولې منډئ غوږ کې دې دپاره ګوته منډئ چې ته خپل اواز نه اورې چې ښه اوچت اواز سره بانګ ووایه نو بانګ خو موږ دغه اورو چې بس مانځه دپاره بانګ وایه نه جناب یوازې د مانځه دپاره نه دی شریعت لیکي کتاب لیکي په صحرا کې روانې دشته کې روانې لار د نه خطا شوه بانګ وایه بانګ لار به درته الله برابر کړي په صحرا کې په دشته کې روانې زمرو ګیر کړې زمرو ګیر کړې مارانو ګیر کړې بانګ وایه رب العالمین به د هغه زمرو نه او د هغه مارانو نه محفوظ خلاص کړي ګوره څومره غټه فایده ده د بانګ د الله نوم دی که نو ماشوم چې کله پیدا شو لومبې به څه چل کې ورسره بانګ به وي ښیغ غوږ کې بانګ ګس غوږ کې اقامت پوره بانګ او پوره اقامت داسې به نه کړي چې قبلې ته مخکې او چغې جوړې کړي نه نه اطمینان سره رو ووایه غوږ ګوتې منډلو ته هم ضرورت نشته قبلې ته مخ کولو ضرورت هم نشته خدا دا آداب خدا دی چې قبلې ته مخکې دا ښه خبر ده بده نه ده خو څه لازم او فرض نه دی او بانګ تم ویلی شي ملا صاحب هم ویلی شي لازمه نه ده چې ملا صاحب وله خامخا راوله چې هغه وله بانګ ووایي نه په خپله هم بانګ ویلی شي په یو نیک سړي وله بانګ ویلی شي ښه دا ده چې یو نیک سړی راولي په چې کور کې پردی بې پردګي نه او بانګ ورته ووایي ګس غوږ کې ورته پوره اقامت ته ووایي او بعضې علماو دا یو آیت هم ویلی دی که دا ورسره ویلی شي نو ښه دی انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم اوې خلک ونه پروا نشته چې بانګ دی اوې نو ګوټي به وله ورکړي ماشوم له دا ته د ماشومانو آداب ښیم ګوټي ګوټي څه شی دی ګوټي دا دی چې یو نیک انسان به وګوري یو عالم به وګوري
یو متقی سړی به وګورئ او یو کجوره چواره به یو سې هغه چې هغه خوله کې ووایي معده کې هغه کجوره چواره راوړه د ماشوم له ورکه چې دی پې خوله ووایي جبه پې ووایي چې د هغه نیک انسان هغه لاړې د ده د ګېډې د لومبی داخلي شي وایه که نه په دې چې ته عمل کړی دی نه دی کړی که دغه ماشوم دی خو چې څنګه لوی شي او جبې وګرځي ای ستا د مور هغه داسې داسې په کنځلو سر د کنځلو کتاب ورته فورا یادېږي ای ستا خور ای ستا مور مشر تم کنځل کشر تم کنځل ولې د هغه ګېډې ته د نیک سړي او د بزرګ سړي لاړه نه ده تللی صحابه کرامو کې چې ماشومان به پیدا شو نو راوې وستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله اکبر چې د کوم ماشوم ګېډې ته د نبي علیه السلام مبارکې لاړې تلي دا څومره لوی سعادت راوې وست نبي علیه السلام ته په دا غېږ کې به ورته کېنو او کجوره به ورسره راوړه د دواړو جهانو سردار مبارک به کجوره راواغېسته خوله مبارکه کې به وچوپله او بیا د هغه خپلو مبارکو لاړو هغه کجوره به ماشوم له به خوله کې ورکړه هغه به وچوپله هغه لاړه به یې تېرې کړه د پیغمبر علیه السلام لاړې به لومبی ګېډې ته ننوتې دا اوس هم حکم دی ګوټي به والا ورکې یو عالم وګوره په کلي کې یو بزرګ وګوره یو نیک انسان وګوره کجوره والا ولېږه چواره والا ولېږه چې هغه خوله کې معده کې هغه کجوره راوړه ماشوم ته په خوله کې کېده چې هغه ګوټي هغه لاړې تېرې شي لومبی چې د ګېډې ته ننوځي چې د نیک انسان لاړې ور داخلې شي دې کې به الله خیر او برکت ږدي چې دا ماشوم لوی شي به لا اله الا الله به وایي بیا به سبحان الله الحمدلله به وایي بیا به د چا مور او خور او پلار ته کنځل نه کوي خو لاره غلطه کړې ده که نه لاره چې د څنګه ونیو هغسې به روانې او پیغمبر او ماشومان نفرت به هم نه کې نبي علیه السلام ماشوم راوست په د هغې کې کېنه د کېنه متیا دې پرې وکړه هغه بیبي ورته وي د الله رسول دا ماشوم راکوي نه پرېږدي د خیر وایي در باندې متیاز یې وکړ شوبره وړه اوبه وینځو که نه ماشومانو سره ډېره زیاته مینه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړې نو یو بان شو دویمه ګوټي شوه مور به پی ورکوي ماشوم له پکار چې مور پی ورکړي ښه دا د بوتلو موتلو دا پینه مینه مه ورکوي ماشومانو له د مور پی ماشوم دپاره فایدهمند دي اوس ډاکټران هم دقه وي چې د مور پی دسکي 2 کالو د پورې به ماشوم له مور پی ورکوي او چې کله 9 ورځ شي د دې ماشوم نو په 9 ورځ بیا 4 کار دي یو به وله نوم کېدی نوم به وله ښه مزېدار د شریعت مطابق اږدی یا د پیغمبر نوم به وله اږدی د انبیاء نومونه یا وله صحابه نومونه کېده یا د نیکانو او بزرګانو نومونه وله کېده نبی علیہ السلام وی په نومونو کې بهتر نوم عبدالله او عبدالرحمن دی عبدالله معنی د الله بنده عبدالرحمن معنی د رحمان بنده دا خشته نومونه دي یا د یو عالم مزیدار خشته نوم وله کېده لکه مراد حاجي صاحب ورته ډېر خشته نوم یې ښودی زمونږ د یو مشر مولانا احمد علي جان صاحب نوم یې ورته ښودی دغه نوم دی که نه احمد علي جان نو ما چې واورېدل مې رب العالمین دې ته د مولانا احمد علي جان صاحب په شانتې خشته او ښکلی عالم مزېدار جوړ کړي خو زمونږ د علاقې یو رونق وکړ دا حقیقت دی زمونږ د دې وطن د دې علاقې یو ډېر لوی رونق و یو لویه رڼا وه او ډېرو خلکو ته ترې ډېره لویه فایده رسېدلې ده تر ورځې به یې څو تقریرونه عوامو ته کول ما ته به یې کله وی مولوي صاحب ډېر طالبان دي در سره مونږ خو یې طالبانو ته کوو ته یې عوامو ته لګیا رسوي عوامو ته دین دې ټولو رسو سوات ته بنیر ته کوم ځای ته چې د تلم او زه هم د پلانکي علاقې یې مولانا احمد علي جان صاحب دلته راغلی الله اکبر کالام کې یو ځل ما بیان کوی یو جومات کې ډېره لوی عظیم الشانه جلسه وه تقریر مې خلاص که ما ته ستاسو د علاقې مولانا احمد علي جان صاحب دلته مونږ به راغوښته تقریرونه به یې کول کالام نو هغه د خشته نوم ورته یې ښودی دی الله یې د حضرت مولانا صاحب په قبر باندې انوار نازل کړي او دا بچي دی الله تعالی د هغه په شان خشته ښکلي عالمان کړي نو دا خشته نوم مزېدار به وله کړي او نوم به نه روانوي ګورې دا ګناه ده زمونږ خلک خشته ښکلي نوم به او وله روان کړي لاس پې به وله مات کړي او خراب نومونه ډېران ګله ډېران شاه او د ډېران نوم دې په زوی ښودلی دا مینه کوي مینه پښتانه وي د خر مینه لتی هلکه ډېران شاه کې د کوم ځای نه مینه راله ډېران ګل کې د کوم ځای نه مینه راله ماړونګې از ماړونګې پکې سي لړم نوم هم پکې شته هلکه د خدای نیک بخته لړم خو زهریله شی دی او لړم نوم ولګ دی
د کافر نوم یقین وکړه د کافرانو نومونه مونږ خلک ایښودي دي د جهنم نوم د اور نوم د جهنم نوم خلک ایږدي غلط غلط نومونه مونږ اکثر ولروال کو چې دا نمران که داسې کې ما یو هلک نه تپوس وکړ بیا د زوی څه نوم دی حامان الله اکبر وی دا قرآن کې راغلی دی مې قرآن کې خو فرعون هم راغلی دی نو فرعون نوم هم ایږدي خبیثه حامان یې نوم دی مې ته خبره چې حامان څوک نو دا تپوس وکړې خشته مزېدار ښکلي نوم ډېرانې او میرانې او چرګ او سپی او خنزیر او دا نومونه مېږدي دا خراب نوم او بیا نوم روان کی یو هلک نوم دی مامټې مامټې هلکه مامټې ما پې سوچ کو چې دا مامټې خو بوله نه مور یې ښودې نه بوله پلار یې ښودې چې وروسته مې تپوس وکړو د اصل نوم محمد خان دی څومره خشته نوم دی محمد خان هغه نه مامټې جوړ کړی دا ګوره ډېره لویه ګناه ده لویه ګناه ده خشته نوم به وی انسان ته خراب نوم به نه اخلی او که خشته نوم دی وانه غېشته او نوم دی وله روان که او خراب نوم دی ورته کېښود د الله په نزد مجرم شي ګناهګار شي ټوله نوم بالې مزېدار نو نوم به وله کېدې خشته مزېدار ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بچي له نوم کېښود زامن یې چې کوم پیدا شوي وو طیب طیب معنا پاک بل له نوم کېښود طاهر طاهر معنا پاک بل له نوم کېښود ابراهیم ابراهیم علیه السلام ګوره د پیغمبر نوم ورته کېښود بل له نوم کېښود قاسم شوره وکړه او خشته ښکلی مزېدار نوم به وله کېدې دا په اوومه ورځ دویم په اوومه ورځ باندې به وله سر وخوری سرکلي چې ورته زمونږ پښتانه وایي سر به وله وخوری پورا مکمل به په چاړه سر وخوری کاله کې که جینۍ وي ښه دا نه چې جینۍ له به سر نه خورې نه هلک او جینۍ دواړو سر به خورې دوه شو او دریم دا دی چې د سر هغه ویښته به په تله کې واچې هغې سره به سپین زر اوتلې چاندي نو به خیرات کې نو هغه زمانه کې خو چاندي به وه پیسې به د چاندی وي اوس خو نشته نو 50-50 روپیه چې څه دی وس کېږي خیرات ورکړه او بل څه دی بل دا دی چې هلک وي او وسې کېږي 2 ګډان یا 2 چیلي دی لال کې او که جینۍ وي او د مور پلار یې وس کېږي نو 1 ګډ یا 1 چیلي دی لال کې هغه ګډان او چیلي چې په کوم قرباني ګورې کېږي د کال بچې که وسې کېږي او زمونږ په وطن کې څه کوي سه بچې اومه کوي وي دې ته اومه وایي نو 9 توکي دي که 9 توکي راغونکي نو لوبیا پکې واچئ غنم پکې واچئ ارهر پکې واچئ جوار پکې واچئ نو هغه وخوټ کوي نو په رکیبو کې په کوڅو کې ویشي نو ماشومان ته هغه د لوبیا او د چڼې دانې اوچتې کې باقي له دیکا ورکړي دا زموږ د وطن رواج دی د ښځو خپل کتاب دی یو د الله او د رسول کتاب دی یو د موږ د ښځو ځان نه کتاب دا د ملنګ بابا الوا ده دا د ښځو خپل کتاب هلکه د ملنګ بابا الوا څه ته وایي وی دا په کوڅو کې په 100 کوڅو کې دی که په 50 کوڅو کې به ګرځئ او خیر به راغواړئ او بیا په هغې الوا پخې او صاحب بشیر جان به راولئ چې هغه پکې خپکې دي او چې بختوره شي که ایا ملنګ بابا الوا به دا ملنګ بابا لیدې دی وی نه مې ما ته معلوم دی که بشیر ملنګ بابا دی دا ملنګ بابا الوا دا قسم قسم نخرې پخرې جوړې کړي نو دا قصې نشته ښه ده 9 توکي او 9 توکي او 10 توکي پکې نشته شریعت کې د شریعت حکم دغه دی که وست کېږي هلک دپاره 2 ګډان یا 2 چیلي او جینۍ دپاره 1 ګډ یا 1 چیلي که وست نه کېږي هسې خیرات وکړه یو چرګوټی حلال کړه که په هغې دې وست نه کېږي هسې یو نوړی ډوډۍ د کور پخ کړې ده کاسه کې واچوه چې غریب فقیر له ورکړه دا هم ډېره ښه خبره لیکن چې وست کېږي نو دا وکړه ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم ماشوم عقیقه دې وکړه ګډ دې حلال کړه او چیلې دې حلال کړه نو چې د دې ګډ او د چیلي نه وینه څنګه په ځمکه توی شي دقه رنګې د دې ماشوم نه په مستقبل کې چې څومره بیماری راځي هغه ته ختمې شي مونږ دغې ته نه وي شوی ما ویل بیا راوړه چڼه راوړه ارهر راوړه جوار پکې واچوه غنم پکې واچوه اوربشې پکې واچوه او اور ورپسې بل که خوټ کېږي کلي کې ګرځوه وایي د پلانکي کاکا ماړونګي پیدا شوی
دا شل بنه کې شریعت برابر رب العالمین دې موږ له په قران او سنت عمل نصیب کړي هغه څه فائدہ ده او بیا ګډو چیلې چلال کې کپه کې روجه چي واچوا کدا سې کې چې نقدي تقسیمې په خلکو باندې تقسیمې که خوروا پکې کې په خپل هم خولې شي په بچو هم خولې شي او په قوم هم خولې شي په کلی کې هم خولې شي خدا چل بوسن نه کې هغه ګډانو چلو سره چې فرشته وخی جګو فرشته باندې خېږي چلال میکړه راشه او دا اوس فرشته وخی جو دا په قلال قال لګ لګ بخرم مونږ خلک قربانو سره دا لوبه جوړ کړی قربانه ګډ چلال کې نم پرجونه خروتی دي پر فریزر ته خېږي بیا ته لګ لګ را پرې کوي تا چل باندې کې خیرات تک نو جناب دا دیتا عقیقه وای او کله کا غون نیوینه دراوغه ته دا ګډه چې ماشوم په سر دې پوره کړم خیر دا د عمر ورځ عمل او عمر ورځ باندې یو سړی جوړ نشيونه کی پسوار لسمه ورځ دیو کی پسوار لسمه جوړ نشو نو دې په دویشتمه وکي په دویشتمه جوړ نشو یو کم درشمه دیو کی هغه به سم نشو ورپسې و مدیو کی هغه به سم نشو ورپسې و مدیو کی او اصلي لند نه خیاله دا خیمه چې په کوم ورځ ماشوم پیدا دی هغه نه ورځ مخ حساب کوو بس چهارشنبه پر ورځ پیدا دی نه هر ورځ و مده بل نه هي پینځلسمه ده بل نه هي یو کم دویشتمه ده بل نه هي یو کم درشمه ده بس نه هر ورځ ښکارا شو جمعه پر ورځ پیدا دی د خالی ورځ یو ورځ مخ کې نه 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 یو ورځ مخ کې جمعه زیارت راځي اتوار پر ورځ پیدا دی خالی ورځ او تاسو هم ګورئ سلام کوي چې دا کمراته ناسه کا حقیقت نشي یو سم ځان لکول شي کما اداره حقیقو کې ما برا ولې د تقریر کوم حفیظ عبدالسلام سے بشیر جان براشي په برغ وازو ناتونه مدرته وي دا برته وکړو حقیقه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت تا د حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت حسین رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام کړی بیا دا ماشوم مور به پالی لویی به او چې کله لغون دی لوی شي ماشوم او د خبرو اترو د ذکر شي نو بیا ورته کلمه خې ګوره لا اله الا الله بوته دا الله نوم بوته او مون خلق چې ماشوم لوی شنو کنزل وته خاري چا بچی دا کنزل وکړه او چې هغه کنزل کوي موږ ته خوشالي او یو بل ته وګوره کنه پلان کې ماشوم څنګه خشته خپل کنزل کوي شریعت نه خلاف کلمه وتوخایا ذکر وتوخایا سبحان الله وتوخایا الحمدلله ورتوخایا ماشوم را ولا جمعه تا استاد دا مولوی صاحب چې هغه وته الف بی سپاره شروع کی بغداد پټه دا الله نوم ورتوخی دې کې ډېر لوی فائدہ او ډېر لوی برکت ته ګوره دې ماشوم دې بے ګناه دې ماشوم متولې وای معصوم د ګنا نه پاک دا معصوم چې لا اله الا الله وای دا ماشوم چې بسم الله وای دا الله نوم وای مور او پلار ته ډېر زبردست فائدہ ملایوي ډېر زبردست تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه د بسم الله پر فضایل کې لیکلي دي حضرت موسی علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام یې مې پلار ته لري په یو قبر باندې تیرې نو په قبر کې انسان ته عذاب ملاوي چې واپس په غلار راځي نو هغه قبر کې هغه انسان ته خوشاله ملاوي وختي په کې اور بلېږي اوس په کې جنت پیغمبرانو ته قبرونو کشف کېږي رب العالمین ته فورن جوړ کړي یا الله اوس چې تنم نو دې قبر کې دې سړی ته عذاب ملاوي ده اوس اعظم نو خوشالي ملاويږي چې دا وله الله تعالی ورته فرشتہ راولېګل وېدا سړی ډېر ګډانګارو دې چې کله مړ کېده د خځې په ګېډه د ماشومو دې د خپل بچی نه مخکې مړ شو هغه د مرګ نه پسه د بچی پیدا شو نو چې ګری ګناګار او عذاب په شروع شو په استاد واپس کېدو لک سات مخکې هغه ماشوم لوي شوی دی لک سات مخکې مور بوته استاد لا د جمعات او هغه استاد ورته وایي بچی بسم الله الرحمن الرحیم هغه ماشوم سوی بسم الله الرحمن الرحیم رب العالمین مال حیا رااله فرشتو ته مې وی چې دنه کم پیدا دی بچی هغه زمان نو مخلی الله وی رحمان وی رحیم وی مال حیا را دي چې پلار له عذاب ورکم عذاب په بن کی اور بچی چې بسم الله وی مور پلان قبر کې عذاب بندي دنیا کې هم په عذاب بندي قبر کې بندي دنیا کې هم په عذاب بندي دا الله رحمتونه به وري نو جمعه تراولو بچی ته کلمه او خایا قران وته شروع کا حفظ وته شروع کا ماشومان بچو تا امون چې ماشوم لوي شي نو دغاخي پرتګ وته واچو دغاخي پرتګ پیژن
په باندې سکولونو کې دغه رواج دی کنه دوغه خې پرتګ ته واچو او لنډې کوټو ته واچو کوناټي آباد وای او په دې مخه کې وته دلته کې د خر لکې وې ځان درکو الله کم ماشوم چې د بش او د کلینټن او د کافر په نقش قدم روان کې د نبرسو د خیر تم څنګه کې قطعا بچي په دغه سکول کې مداخله وا کم سکول کې چې دوغه خې پرتګ ورته چي بچي په سکول کې داخل کړي پیغمبري جامه خواون دي کنه او زه مدرسه کې داخل کا بچی ګوره مدرسې ته بوزه قرآن په زدکا او کته په دې سکولونو کې سبقونه ونه سکول بد شي نه موږ خپل سکول ویلې د کالج امبه دا موږ ویلې دي بد خبره نه ده خو ګوره اوس د سکولونو د کالجونو سیستم ختم دی اوس چې دا کوم موجوده کوم ایم ام سی دی او انجینرینګ کالج او دا ډیګری هغه شاغوي زین نه نشته نو چې ستاره شپاړه سو شل کاله پس سکول نه فارغېږي نو دا هغه به کم نه دی پیدا شي دا سوچ مکه وراوله جمعه ته رزق او روزي بوله سوق ور کوي الله به ور کوي روزه پسې ټیک تا ما وې سکول بد نه وایو د کالج بد نه وایو تعلیم خري چې په صحیح طریقې سره وي دنیا په سړی ګټي دنیا ګټل واجب دي فرض دي بچو له نفقه ورکول واجب دي فرض دي څه خبره ده حلال نفقه چې ګټي لیکن ما درته و چې دا غینا نن سبا دا غي پروګرام ختم دی اوس کوم سکول نه فارغ دي قسم دې چپلا شي ته پسې منډي ورته نه ملاوي نو چې ستا بچي اوس نه پیدا کیږي شل کالو 15 کال پس بیا شپاړه سم پاس کوي نو بیا بنو کرے کم زی جمعه ترا ولا روزي به الله ور کوي دا سي روزي به ور کوي چې ذمہ داري سره به الله روزي ور کوي تاسو زمونږ د مليان طالبان د رزق پته نه لګي ډوډۍ خټوله مونږ خور تاسو سو خور بشیر جان داسې ده کنه هر سمون په خور دا خورانه زیاده نه جوړي او کدا زمونږ د مليانو د خلک زمونږ د مولا او د طالب د رزق نه خبر شو خدای شته مړه بکې مونږ تاسو ادا زغاده زمونږ مرګه تیاری اجه سو خو مونږ خورل حقیقت ته ته مونږ مليانو چې الله کوم رزق راکړي خدای شته که تاسو خانه او نوابان هم داسې ډوډۍ خوري شي دا فخر سره الحمدلله یا وخم چرګاو نخلو نوزګاری کی سړی تاسو خرو خپل نه تاسو خرو خپمینه را لوړي استاد سے مولا سے دا واخله وګ کېګر خپمینه خرو سلاد ملادو می وی تی بشیر ته نه ګورته د خو یو تعالی دا څه غټیږي سر دا موږ چې غټ وجود دا په ډوډۍ غټیږي اسی موږ غټیږي پنا راخېټه کو سو غټ سربيږي نه موږ دا ساربه دا ډوډۍ خورو او خدای پاک را قسم په خدای خرا کوي او نه پکې پرېشته او نه پکې دا بلډ پریشر دی او دا پلان کې بیماری دا دا ډنګره بیماری دا دا ډوډۍ بر تمخ کې پرتای در باندې به بندای رزق بر تمخ کې پروتي یاره چې ډاکټر را باندې بندا کړی موږ باندې باندې نه منو خورو یې بشیر جان داسې ده کنه بند پکې نشته مولانا احمد علی جان صاحب رب العالمین دې په قبر انوار نازل کی شو غره او ما سره با اکثر په دعوت کې مرګره زګری پروګرامونو کې با اکثر شریکو مولانا صاحب تاسو شو غره دې هوټل پریس کو ما سره غپ لگاو ما ته وی مولوی صاحب چې کوم رزق علی مقرر دی به خامخا خورم دا به خلاصو کوم رزق چې مقرر دی ابا خامخا خورم چې کوم رزق دلته کې دروازه بند شو بس مرګ برازي خبر خلاصه دې تعقیده وای دې ته ایمان وای نو پریز خو خده سنت طریقه ده خو مون خدای د پریزونو نه ساتي زموږ جمعه طالبان ته نه ګور یو کاسه کې سیب او تالوګانم پراتی د چرګ پټیم پکې پروتي او پاغه کې ورته تور باټینګنم پروتي پاغه کې ورته سیب کچالو خوایند کچالو پروتي او چې ته وګورې ته ورو طالب لدا خړل او بیماری سم ده لیکن بیماری پاغه ناراضي داغه صحت چنن پاو دین سبا یو نیم پوي دا مې دې پورې درته و چې تاسو زه یو پټېله غوندې په ذهن کې دا واچو چې ډوډۍ ګورې په دغه سکول تعلیم کې نشته مونږ له خدای د هغې نه ښه ډوډۍ راکوي الحمدلله قسم دې لوی لوی خانان او نوابان سره د علاقې دا چې کوم ځان ته ځانونه وي ځانونه دا چې کوم د 100 لکو روپو په موټر کې ګرځي چې مونږ له مخې رایي زمونږ ګوتې لاسونه ښکلوي مونږ تمې نه کوو د چا زه خو بذات خود په خپله تمې ولا ملا نه زم روزي الله راکوي رزق مال الله را کوي د جوار او سپوره روړی دا کو هر څنګه دا زه د خان او د نواب او د خلکو پرواګای نه ساتم عزت او ذلت د چا په لاس کې د الله ډوډۍ او رزق د چا په لاس کې دی د الله موږ سبق خپل وایو دین خپل زده کوو ځان له زده کوو
زمونږ طالبان چې درس زده کوي دین زده کوي ځان چا زده کوي ځان دین ځان له زده کوي سبق ځان له وایي اخرت ځان له ښه کوي ډوډۍ ستا خوري نو په بچو علم وکړې قرآن پې ووایه قسم په خدای قسم مې درته وخوړ چې داسې رزق به د هغه یو بچي د برکت نه تعالی الله درکړي چې داسې به د نواب او د خان رزق هم نه دا حقیقت ته وایي روزي رسان الله دی خپلو دوستانو له چې الله نه ورکوي نو دشمن له به یې ورکوي تاسو خو زمونږ د برکته خورئ د مسلمان د برکته خورئ د کریمګو د برکته خورئ د علماو طالبانو د برکته خورئ که دا نیکان خلق په دنیا کې نه وي دا کریمګو په دنیا کې نه وي امریکا ستا د برکته خوري یهودي او عیسائی ستا د برکته خوري که کلمې والا مسلمان په مقدس مکه نه وي نو ځمکه الله دنیا او اسمان د یهودي او د نصرانی او د کافر د پاره نه پیدا کړ ته د نیکانو بزرګانو د برکته خوري نو بچی راوله دین په زده کا حفظ په وکا قرآن په زده کا قسم دې داسې واړه واړه بچي تاریخ ما کتلې دی د 5 کالو د شپږو کالو ماشومانو مکمل قرآن یاد کړی دی د 5 سال او 6 سال ماشوم مکمل قرآن یاد کړی دی داسې ماشومان تیر شوي دي قرآن په زده کا راوله دین ورته وخایا الله نوم ورته وخایا دا ماشوم به کامیابی د دې زندگی به د مستقبل خشتای طالب الله خیر ورکړي دی ماشوم له رب العالمین خیر ورکړي امام شافعی رحمت الله علیه داسې ماشوم بچی د 12 کالو بچی ته 100 کالو ماشوم ها ته لګودري دا د 12 کالو ماشوم دومره امام شافعی رحمت الله علیه کنه بچی دومره لا بالغ نو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 12.5 زره احادیث په داسینه کې یاد دا وته یاد امام شافعی رحمت الله رکوټه ماشوم امام محمد رحمت الله علیه پلا راوست او استاد ته کېنو دې مراوست ته سبق وخایا دې ډېر زیات خوبصورت او ډېر زیات خشته او خشته کولې سنې به مزیدار نو استاد ته دې بوزه دلا ماشوم دی سب دې خو ما دین لراوست دین زکی په دې بوزه چې قران یاد کینو بیا مال راوله قرآن و تلاول حفظ کا بیا راولا داغه مطلب دی چې قرآن یادی خود دې کارو پیتیری نو پرې چې 2 درې کا تیر شي نو دی به فوټې لګ د ځواني به لګه غوندې تیر شي دا ماشوموالی دا به لګ ختم شي ماشوم دی دا الکان طالبان سره کینی نو سو دغه نشي نو ته دې بوزه چې لګلوي شي په قرآن په یاد کې بیا راولا مطلب دی چې 2 کاله بار تیر کې چې لګ عمر پوښ چې هفته تیر شو دویم هفته تیر شو لا میاش نه و تیر چې واپس راوست ویجی دا ماشوم میرا و سبق ایتا تمانه چې قرآن ورته یاد کا حفظ وکا ویجی حفظ وکا الله اکبر قرآن یاد کا وی خدای 2 هفته کې ویجی 2 هفته کې یاد کا مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د خپل شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه چې کله مالټه جیل کې بند شو انګریزانو ونیو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ځان جیل ته ورسو استاد د خدمت لپاره هغه جیل نه تختی هغه وته تسکه امام د جیل ته دنه کې پتا خو ته جرم نشته وي دا ما استاد سے کم جرم کوي اعظم کو مطلب چې استاد خدمت وکړه جیل ته لا د رمضان میاشت راغله شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه او فرمایل چې را یو سیس باندې ډېر لوی افسوس ته هغه دا چې ما چرته په رمضان کې تراویح بغیر د قران حکیم د ختم نه دی کړی جیل کې چې دا حافظ شتا چې ټول جیل کې معلوماتو کړو یو حافظ پکې نو پیدالوم به رمضان د چې بغیر پتراو کې او بغیر د ختم نه مونږ منځ کو به ختم تراویح بو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وته سیب الله بخیر کی دروازه به سپاره یادول روزانه او ماسوتن به پتراو کې اوروله سار له به دوه سپاره یاد کړه ماسوتن به پتراو کې اوروله بروز به درې سپاره یاد کړه پتراو کې به اوریدا رمضان هم تیر شو قران حکیم مرته یاد شو نه کې جذبه چې یا قربان ته څنګه یادېږي نه کې جذبه چې په لکه پیدا شي امداد رب العالمین وکړي د 5 کالو ماشومان واړه ماشومان د قران حکیم حافظان ګرځېدلي دا اکثر د مدرسو ته زم دي ختمونه له بعضی مدرسو کې داسې ماشومان پټې نه جنکه یقینو که پټې نه جنکه
هغه مال راولي وي دین امتحان والا د حفظ ته یقینو که چاته نیم قران چاته شل سپاره چاته 50 سپاره چاته 12 سپاره وړي وړي جنکه وي خسته لکه توتیانو غوندي چغيږي هغه ماته قران وره نو خپل بچي جمعه تراوله سکولم په وایي کالجم په وایي جمعه تراوله استاد ته کینې چې عقیده وتوخی عقیده وتوخی عقیده الله وتوخی رسول وتوخی منځ وتوخی جنازه وتوخی بانګ وتوخی د مور پلار آداب وتوخی قران حکیم وتوخی حافظ ته الله تعالی جوړ کی دا د ماشوم تربیت او چې کله وو کالو تو رسیږي نو بیا منځه بوزا وو کالو ماشوم بالک او جنې دیو بلنا جدام کی مانځله بوزا او چې لسو کالو تو رسیږي وه مخیاري په مانځه خو خای وتمون او چې لسو تو رسیږي نبی رسول الله فرمایي بیا که ماشوم مونږ کوي وه لس کلن ماشوم بیا وه مانځله به بوزي چې بلد شي مانځ سره د بلوغ نمخ کې چې مانځ سره بلد شي او چې کله بالغ شو بس راسه په د پاسه واچ اوس بیا خدای پېښ او دغه بچی دی پېښ پتا چې د بچی کوم حق اخلاص شو نو د بچو ورونو په دغه طریقه خشته خپل مزیدار تربیت وکړي اوس خو هغه دور نشته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د شاګرد دی او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه استاد دوا ډېر لوی علماء دي د حدیث امامان دي د فقه لوی امامان دي امام احمد ابن حنبل په مصر کې اوسېده او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په یمن کې اوسېده نو ډېره زمانه د یو بل سره ملاقات نو شوی یو ځل احمد ابن حنبل امام شافعی صاحب رحمت الله علیه دی په مصر کې اوسېده شافعی صاحب او احمد ابن حنبل په یمن کې نو شافعی صاحب رحمت الله علیه یو خط ولېږه د خپل شاګرد احمد ابن حنبل ته شاګرد دی یو قافلې والا له ورکو نا خط کې وته لګیږي چې شاګرد زما ستا ملاقات ته ډېر زیات شوق دی ډېر لمه شوی نو ته یو وخت ما ته وخت چې ستا ملاقات ته درشم دا استاد ورته وایي چې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته خط ورسېدو هغه خط وکړ نو ملامت شو چې خو استاد زما د ملاقات ارمان کړی یلا خو زما کوتاهی ده نظر یو قافلې والا له خط ولیکه وغه ورکه شافعی سے په نوم باندې استاد جی مان ډېر لوی تاخير شوی دی او د په پلان کې قافله کې ستا ملاقات لر روانه چې کله قافلې در رسیدو روز رااله امام شافعی سے رحمت الله علیه خپل شاګردانو ته وایي زما یو ډېر نږدې شاګرد دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ احمد ابن حنبل دا حدیث او حافظ د پیغمبر علیه السلام شپږ لکه احادیث ورته یادو شپږ لکه احادیث زما یو ډېر نږدې شاګرد دی هغه روان دی استقبال لیدو امام شافعی صاحب سره د خپل شاګردانو استقبال لګول چې شافعی صاحب بہت عام خلک مو وتل ذکر لوی عالم راځي د حدیث استاد راځي چې بادشاہ خبر شو بادشاہ وسه چل دا جلسه جلوس تسدي وې دا صاحب د شافعی صاحب یو ډېر لوی عظیم الشان عالم شاګرد را روان دی وې دا چې موږ یې استقبال لرو بادشاہ وزیران هم لاړ دې قافله کې راغی سلام کلام شو نو دا بادشاہ دی شافعی صاحب ته چې استاد شاګرد دی لوی عالم دی او د فقه امام دی څلورم امام دی نو ته مهرباني وکړئ ما دراکه زی میل مکو شافعی صاحب ورته دا ما شاګرد ما راغوخته دی او دی به ما میل مای خو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی مهمان نوازو میل مسیا یاد پیډه راخده صاحب میل مک لومبه ماس خوتن د وړای وخت درستخان او غوړې یو خو احمد ابن حنبل ناستی داغه مرګری چې راغلی دی ناستی شافعی صاحب ناستی داغه شاګردان ناستی بادشاہ وزیران یې ملمانه کړو سره مسره کې ناست ډوړې شروع شو خدمت تاسو کولار دي د امام شافعی صاحب رحمت الله علیه ماشومان لونه نابالغ پټې نه چا کوزلاس کې نیولې ده چا کندول نیولې ده چا ډوړې پلاس کې نیولې ده هغه ماشومان جنکه لګیا د خدمت ته ولار دي خدمت ته ولار نګوره چې عموما ډوړې خولې شنو خلک میلمته نیغ نیغ ګوري دا میلمن وړای شماري چې دا میلمه څنګه خوراک کوي دا څه ده کنه نو خلک دته ګوري احمد ابن حنبل او دې صاحب په ډوړې د پاسه ټیټ ته
او ډوډۍ خوري او زر در لګیا دی خوري او ډېره زیاته ډوډۍ خوړه، ډېره زیاته، چې ډوډۍ ډېره زیاته وخوړله او خلکو مته خیال دی خلکو بس کړ دی لګیا دی دا میلمه، چې ډوډۍ کله خلاصه کړه او دسترخوان پورته شو، دی راوسته او خپل کور سره خوا کې یو کوټه کې ورته بستره خوره کړه، پای کې سملو او شافعي صاحب خپل کور ته ننوت. نا ماشومان جنکۍ والا راغلي، ګورو دینداري دین زده کړی، پټینې دی دین نه خبر. شافعي صاحب بابا وی هغه میلمه پکې کم یو وی بچی دا ماته چې مخامخ ناستو وی دا احمد ابن حنبل دی وی یو وی تا چې هغه شاګرد یاد او هغه دی وی یو بچی مګه دی وی تا چې د حدیث امام دی ډېر لوی حافظ دی ډېر نیک دی صالح دی ولی الله د زمانه دی وی بچی مدقه وی ښا د حدیث امام او دا دومره لوی نیک سړی داسې ډوډۍ خوري لکه دا د چې وخوړه زر زر وخوړه او ټولو خلکو بس کړو دی لګیو بابا د خو منګو شرمولو ټول خلک بار لګیو په داغه امام دی داسې ډوډۍ خوري دونه ډېره ډوډۍ وخوړه ورکنه ماشومان بچی دي ماشومان زمونږ د زمانې ماشومان او خو توبه وباس دا اعتراض کوي چې ډوډۍ ولې ډېره وخوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خېټه په درې ځای تقسیم کړه، یو ځای کې ډوډۍ واچوه، یو ځای کې اوبه واچوه او دریم ځای د دې سا هوا دپاره پرېږده چې دا سا پکې ځي راځي دې له پرېږده بیمارۍ کې به یو ځای کې ډوډۍ یو ځای کې نو موږ صاحبه د اوبو هغه ځای هم په ډوډۍ بند کړو دا هوا هغه خو پرېږده هوا والا ځای خو سوال نه پیدا کېږي چې څوک پرېږدي د هوا ځای نه پرېږدو نو بیا صاحبه چې جومات ته راشو نو په پور د دې سر نه هغه سره پورې غړو رالغړو استاد دا مونځ به کله کې او بیا په مانځه کې ودیو کله په یو خپا کله په بل خپا کله په یو خپا کله په بل خپا ولې کې ډوډۍ ډېره خوړلې ده اګرمي به روان روان کې اسخا بوی به د خولې نه ځي دا ولې شریعت نه خلاف کار شو. نو هغه ماشومان خو پیدي کنه چې سنت طریقه خوراک خدا دی چې په یو ډوډۍ مړېږي نو درې مېسه به خوري چې په درېو مړېږي نو یو به خوري درې خو پیدي نو فورا اعتراض وکړه بابا ښه تا چې وی چې لوی امام دی داسې ډوډۍ خوري موږ یې بارو شرمو وی بچې زم پې پوه شم چې ډوډۍ ډېره وخوړه نو زه ورته څه وایم میلمه دې ما راغوښتی دی نو میلمه ته څوک داسې ویلی شي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه هم دې راوغوښتم را دې وستم خو زما په ډوډۍ باندې تنګ یې چې زما ته وایي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه بابا وی شاګرد ستا زمونږ خوښ نه شو سنتو خلاف ډوډۍ وخوړه ای بچې کټ ورته برابر سم کې او کوزه ورته کېدی چې دی او دس وکړي د شپې کې پاسي تهجد کوي نو کوزه ورته ډکه کېده ډېره ښه کټ یې ورته سم هغه ماشومان جنکۍ شافعي صاحب بغلونه هغې ورته په کوزه کې اوبه کېښول سهار چې امام شافعي صاحب پاڅېده ورې ورته کولاو کوي زه چې ځو جومات ته مانځل جومات ته یې بوته چې ماشومان یې رالې بستره غونډې چې ویې کتل کوزه همغسې ډکه پرته ده اوبه نه دي لګېدلې د شافعي صاحب راغې ماشومان بابا وی ناشنا امام دی راوستل بچې بیا څه چل شوی دی نه نه ډېر لوی امام دی بزرګ دی متقي دی بچې څه چل شوی دی وی بېګیا ټوله شپه خوب کړی تهجد یې هم نه دي کړی ګوره ماشومان یې بچي په اعتراض کوي تهجد یې نه دي کړی پټې ماشومان دي دین نه خبر دي سنتو نه خبر دي ټوله شپه یې خوب کړی دی بابا تهجد یې نه دي کړی وی ښه وی تاو ته څه پته ولګېده وی چې مونږ ورلو کوزه چې ورته ماسخوتن سینګ ډکه یې هم هغسې ډکه پرته وه بس شافعي صاحب نه صبر ونه شو ورغې شاګرده ته خو ما راغوښتې تا سره مې ډېره مینه ده محبت دی زما ډوډۍ چې څومره ډېره خورې زه پرې خوشحالېږم خو یو تپوس ته نه کوم یو خو تا بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده او د سنتو خلاف دې خوړلې زر زر دې خوړلې ده نو زه پرې خفه نه یم خوشحاله یم خو تا خو د سنتو خلاف ورزي ولې کړې ته خو چې ما سره بل شان وې چې ما نه جدا شو دا حالت ته ولې بدل شو او بېګا یې تهجد نه دي کړی کوزه ډکه پرته وه ما له خپلو ماشومانو بچو پېغور راکړه وړو وړو شافعي احمد ابن حنبل ورته وی استاد جي تلوار به نه کېده ما خبره به وره وی بېګا چې ستا په دسترخوان کېناستم ډوډۍ ته وی قسم په خدای چې ما ستا دې ډوډۍ ته وکتل وی ما ته داسې حلاله ډوډۍ په سترګو چې ته ښکاره نه شوه وی د الله د طرف نه دا انوار او تجلیات او برکات پې د پاسه ورېدل ما په سترګو لیدل داسې حلاله ډوډۍ دا صاحب کشف
ما په دې سترګو هغه انوار لیدل چې په ورېدل رحمتونه برکات ما وی چې احمد حلاله دي مونږ ته راشه چې څومره ډېره خورې نو خورا خیر دی یو 2 ورځې روجې به بیا ونیسي یو 3 ورځې روجې به ونیسي ناره به تېره کې خدا حلاله ډوډۍ د شا به چې څومره خوړی چې نو صاحب که ما زر زر خوړلې ده ما ډېره خوړم مطلب مې دا چې ډېره وخورم ولې ما ته حلال رزق ښکاره شو ما ځکه ډېره خوړلې ده او صاحب ستا دغې حلال رزق په ما کې 2 سره وکړل 2 ګوره مونږ خو چې ډېره ډوډۍ وخورو نو خوب راځي صفرا پیدا شي خوب ورځي ستا دغه ډېرې ډوډۍ په ما کې 2 سره وکړل یو اثر یې په ما کې دا وکړ علم والا اثر علم والا چې بیګا صاحب ما د قرآن آیات او د پیغمبر علیه السلام احادیث ځان ته را مخکې کړل د یو آیت نه مې په سوونو مسلې ویستې دي سوونو مسلې امامان د حدیثونه قرآن نه مسایل وباسي په سوونو مې تیستې دي او عمل والا صفت یې راکې پیدا کړ عمل والا دو چې بیګا د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی ځکه مې ستا کوزې لګوتې نه دی وړی ټوله شپه مې عبادت کړی دی آفرین خیر دا خدای مو خپل برکت ته خو ماشومان جنکې اعتراض کوي هغې پې غور ورکوي سنتونه خبر دی نن زمونږ ماشومان جنکې د وخت نه دونه چاریانې نکونه پرېږدي ماشومان جنکې او صحبت د دنیا ناروا نری لوپټې او د اوس د وخت نه د فحاشۍ او دا قصې پسې شروع شي نرونو ماشومانو له صحیح تربیت وکړي یو شی پکې رانه هېر شو زما د چټه مراکه د سنت متعلق د ماشوم ختنه سنت کوه ماشوم به سنتی هم هر کله چې سنتی دا 2 مرض باندې بعضې ماشومان سنتي دا ډېر ښي ماشومې مور یې د کړاو نه خلاصې لا پوهېږي هم نه نو که په 2 مرض یې سنتی او که د هغې نه پس یې سنتی خو چې تر څو دی لا ماشوم ولوی شوي نه نو شرعي طریقې سره به دا ماشوم سنت هم کې ختنه به یې وکړي بهر کیف ما دا څو خبرې ستاسو خدمت کې عرض کړې په دې خیال چې په دغه طریقه تاسو د خپلو ماشومانو تربیت وکړي دونه مې نیت هم نو ما یې زه بس 20 منټه خبرې زه ډېر زیات ستړی یم څو ورځونه زه بې ارام یم او ډېر زیات ستړی یم انتهایي زیات خو دا زمونږ د حاجي صاحب چې دی مراد حاجي صاحب دی رضوان حاجي صاحب دا ډېر محبتناک دی د علماو سره د دیندارو خلکو سره دوی ډېره مینه لري مولانا احمد علی جان صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کړي سره خصوصي تعلق ما ته پته خصوصي